راوند کې دوی چکی او چوکۍ په دې بالرانو بیټسمنانو باندې ولې زموږ دا خیال چې په دې غلو باندې به هم هغه شان چکی او چوکۍ ووایي. هغوی چې کوم سهولیات ورکوي آیا دوی هغه سهولیات دلته ورکولی شي؟ دله پکار دا دی چې دی استعفا ورکړي دا راسره د وزیر اعظمۍ قابل نه دا ملک چې دی په دې ملک باندې د نور رحم وکړي او په دې غریب عوام باندې دی رحم وکړي. زما برکت علي نوم دی، منګور سره ریاشي تعلق دی، جمعه اسلامي کارکون یم. موجوده مهنګایي خو دا ټول خلک ویني چې دا په کم بدتر حالات روان دي. هر یو څیز یو په پنځه باندې ګران شوی دی، خلک په ژړا دي، غریبانان خو یې تباه برباد کړل. مونږ خو د قوم خو دا اوټ دله په دې وجه باندې ورکړو چې مونږ وی دا کم غله چې دي دوی به څنګه چې د کرکټ په ګراوند کې دوی چکی او چوکۍ په دې بالرانو بیټسمنانو باندې ولې زموږ دا خیال چې په دې غلو باندې به هم هغه شان چکی او چوکۍ ووایي. خو په غریب عوام باندې شروع کړي دا په غریبانانو باندې هغه چکی او چوکۍ ووایي. دا خبره خو د هغې صحیح ده چې په عالمي په ټوله دنیا کې مهنګایي ده، خو په ټوله دنیا کې چې هغوی کوم سهولیات ورکوي نو هغه په پاکستان کې نشته. بل دا خو دوی هسې یو ډرامه جوړه کړې. تاسو به وایئ چې دغه چې دا عالمي منډایي چې دا 2018 نه مخکې نو په 2018 نه مخکې چې په څه شي ګرانېدل نو ګناهګار چې وه به نواز شریف و، او اوس چې ګرانېږي نو دوی وایي دوی وله بل رخ ورکړی دی چې عالمي منډایي کې په عالمي منډایي کې څیز ګران دی یا په بهر ملکونو کې ګران دی. هغوی چې کوم سهولیات ورکوي آیا دوی هغه سهولیات دلته ورکولی شي؟ بالکل نشي. دوی په هر څیز کې ناکام دي. دله پکار دا دی چې دی استعفا ورکړي دا راسره د وزیر اعظمۍ قابل نه دی. دا موږ ته خو ښکاري داسې چې دا یو کلاس 4 برتي دی او دته اډر کېږي او دی په هغې عمل کوي. دا نور هېڅ شی هم نه. دوی چې څومره هم وعدې کړې ده چې په کنټینر باندې سم ویلي د ځان یې مداري جوړ کړی و هغه مداریتوب یې کوو. په 3 میاشتې کې هره ورځ د یو بلې ورځې نه بدتر ده، هر هفته د بلې هفتې نه بدتر ده، هره میاشت د بلې میاشتې نه بدتر ده، او هر کال د بل کال نه بدتر دی. دوی هېڅ هم نشي کولی. دله پکار دا دی چې دی ټیک ټاک استعفا ورکړي او دا ملک چې دی په دې ملک باندې د نور رحم وکړي او په دې غریب عوام باندې دی رحم وکړي. عوامو ته خو زه د جمعه اسلامي له طرفه دغه یو میسج ورکوم چې په 31 اکتوبر باندې زموږ په اسلام آباد کې یو عظیم مارچ دی او د دې مهنګایي خلاف د دې کرپشن خلاف ته زما دا درخواست دی چې په 31 اکتوبر باندې خبرپور شرکت په جمعه اسلامي په دې مارچ کې وکړي. انشاءالله د دې عذاب نه او د دې نه به الله تعالی او د جمعه اسلامي خلاصوي. جنید شهاب زما نوم دی او د ګلګري سره مې تعلق دی. اظهار خدا دی وروره چې سهار چې پاسو نو ریډونه د ماشاءالله خان صاحب چې دی هغه څورم ګیر لګولی دی. د شپې یو ریټ یو چې سهار پاسې نو هغه بل ریټ. د غریب سړي زندګي چې دی هغه ډېره ګرانه شوې ده او کم چې د غریبو خلکو هغه بنیادي ضرورتونه دي. که ته وړو ته وګورې، که ته نن په 1500 روپۍ د وړو تروړه ده، صحیح دی جي. د هغې نه علاوه که د چینۍ ریټ ته وګورې نو 6,000 روپو ته دغه د چینۍ بورۍ دغه قابو کېږي. که ته د غوړو ریټ ته وګورې نو د غوړو ټیم د 15,000 روپو نه چې دی هغه اوښتی دی. د غریب سړي ژوند هغه ګران شوی دی. موږ به پخوا په دې پاکستان کې وایي چې یو میډل کلاس خلک دی، نو هغه میډل کلاس طبقه هم په دې ملک کې چې دی هغه ختمه شوې ده. چې کوم سپیدپوش خلک دي د هغه خلکو زندګي هغه ډېره زیاته ګرانه شوې ده. نو زه دې حکومت ته دا خواست کوم چې دا مهنګایي او دا کم ظلم چې کم روان دی دا سیس دی ختم کړی شي، که نه دا خلک په پډاکو باندې او په ناجایزه کارونو باندې مجبوره شي. ځکه ګزاره د عام سړي ګرانه شوې ده. د مزدور 800-900 روپۍ دیاړي ده، په هغې کې د 2 ټیمو هغه ډوډۍ چې دغه سړی ځان ته نشي پوره کولی. نو دغه یو څو خبرې دي حکومت ته موږ دا اپیل کوو چې دا کم د مهنګایي کم طوفان چې کم برپا شوی دی د دې هغه خاتمه چې دی هغه دې وشي. او د افسوس خبره دا ده چې د دې ملک د سټیټ بینک ګورنر دا خبره کوي چې ډالر په بره باندې خیږي، نو په دې کې زمونږ فایده ده. او فایده دا ده وایي چې د بهر نه که مسافرونه پیسې رالیږي نو هغه پیسې به دلته کې سیوا کېږي. لکه مطلب درهم چې دی هغه په 38 کې نن په 45-46 کې دی. نو دغه نااهله ته دا پته نشته چې کوم د سټیټ بینک ګورنر دی چې دغه خلکو کړي خو په پاکستان کې ژوند کوي. که یو سړی بهر پیسې ګټي او دلته یې رالیږي نو د هغه کړه دلته دا به دلته د پاکستان په پیسو کې هغه سودا چې دی راغلي. نو انتهایي مهنګایي د مشکلات ډېر سیوا شوي دي. موږ دې حکومت ته دا اپیل کوو چې دا کم سیز تا روان کړی دا انتهایي خطرناک دی. د غریبو خلکو زندګي دا انتهایي ګرانه شوې ده. نو د الله د رضا لپاره په دې قوم باندې چې دی هغه رحم وکړه او که نه یې شي چلولی نو استعفا ورکړه. خو دا دی چې په 31 تاریخ باندې په ډي چوک کې په کم چوک کې چې دا هغه 126 ته 124 دین درنه ورکړې وه
هلته کې به انشاءالله موږ ځو په دې 31 تاریخ باندې به هلته ځو او هلته به دنه دا تپوس کوو چې تا زموږ سره دا واده کړی و چې 1 کروړ نوکرۍ به ورکوم نو موږ ته به 1 کروړ نوکرۍ ښې تا د 50 لکه کورونو واده کړی وه نو موږ ته به 50 لکه کورونو کې 50,000 کورونه ښې چې دا 50,000 کورونه ما جوړ کړي د غریبو خلکو دپاره. تاسو راغلی او تاسو د دې خلکو د دې مهنګۍ خلاف چې دی تاسو د دې خلکو رایې چې دی هغه تاسو معلومه کوئ. جماعت اسلامي چې دی هغوی په 31 تاریخ په ډي چوک اسلام آباد کې د دې خلاف غټ یو مارچ به کوي او هغه به دې ایوانونو ته دا خبره رسوي چې دا کومه مهنګایي چې ده دا کومه بېروزګاري چې ده او دا کوم تنګدستیا چې ده د دې ذمہدار چې دی هغه دغه کرپټ حکمرانان دي هغه د غریب خلکو چې دی هغه 600 دیاړي چې ده هغه په هغې کې هېڅ نشي کولی. نو جماعت اسلامي د دې خلاف مهم شروع کړ دی.